او دا خبره تاسو ته ما عرض کړې و چې بعد داسې تیارو کې الله رب العزت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته د نبوت د اهم ځمداري حواله کړي. په کوم طرز او په کوم انداز په پیغمبر علیه السلام باندې اول وحی راځي د دې ذکر چې دی نو هغه د بخاری شریف په اوایلو کې شته. طویل حدیث دی بخاری شریف ان شاء الله دوره حدیث کې وتا سو ګوره اوس هم کته شي استفاده لپاره چې په کوم طرز باندې په پیغمبر علیه السلام باندې وحی راځي. هغه درته تفصيلات درځم. او د پیغمبر علیه السلام د جابجا مهنت او د عبقری او د یو ناشنا خپل کردار په وجه باندې دغه د تیرو معاشره پرانا کې بدل شو او دغه معاشرین ابو بکر صدیق عمر بن خطاب علی المرتضی او عثمان عفان رضی الله تعالی عنہ من کبار صحابه پیدا شو او هغه صحابه پیدا شو چې هغه مستقل معیار حق وګرځي. زه تاسو ته نن په دوه مسلو بحث کوم. اجمالی جو کې زیات سره صرف اشاره بدر کوم بحث مې بیا آینده شروع کیږي. یو خبره خدا چې د صحابه په وخت کې فرقې نه یا فرقې کمې انتهایی کوړو کې د مالګي حیثیت لري. ځکه صحابه با ډیر زیات التزام د خبرې کو چې چته په عقایدو کې څوک بدعت شروع نه کی. او دیم بحث په بده باندې کوم چې صحابه معیار حق دي. ځکه په روز کنه مرګرو دا ګینه کړو چې استاد مقدمه کې صحابه معیار حق په دې بحثونه شونن سبا د بعض اهل بدعت چې دي گمراه لکه ابو العلاء موجودی سے هغه چې صحابه معیار حق دي او دغه متبعين. نو د دې مسلې اظهار اهم دی ځکه په دې باندې بحث کوخه. په دې پورې دا عرض کوم چې د صحابه د پیغمبر علیه السلام په جون کې خو یو فتنه نه و. د پیغمبر علیه السلام د سینې اغرنا او فیوز دون زیاتو چې فتنه با نشور اوچته دي او صحابه به د رسول الله په مجلس کې التزام سره کې ناسته د صحابه هغه ناسته به د رسول الله سره داسې انداز کې و چې د پیغمبر علیه السلام د سینې د رڼاګانو په برکت صحابه ته په عقیده کې څه اشکال نه راځي او که اشکال به چرته راغی نو پیغمبر علیه السلام ته د وحی په ذریعه اندازو شو هغه به حل لکه مشکات کې به تاسو دا احادیث وایي چې پیغمبر علیه السلام په خپل فرمایي چې ډېر کړه د تاسو کې به یو کس ته شیطان راشي چې من خلقه کړه د پلان کې شي چا پیدا کړي د پلان کې شي چا پیدا کړي د پلان کې شي چا پیدا کړي بیا په داخله کې شیطان وایي چې ومن خلق الله دا خدای پاک چا پیدا کړي نو په دا وخت استغفار وایي. هغه نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام ته اندازه کېده چې زما د صحابو کیفیت سوي د وحی په ذریعه سره ناغو به فورن علاج کو ځکه په قلوب صافیو باندې د امور خارجي اثر کی دا تاسو ما بار بار ویل او د ابراهیم بلیاوی سے واقع میں بیان کړی وګنه. ابراهیم بلیاوی سے دمو په علماء دیوبند کې لوی شخصیت او استاد په سلم حاشیه لیکل دی ضیاء النجوم شرح سلم العلوم بهترین حاشیه ده صرف تهذیب پکې نشته تهذیب الافکار نور د سلم په حاشیه دا د شیخ الهند صاحب شاګرد او رسول دارالعلوم دیوبند محتوی دا شیخ الحدیث هغه چې شیخ الهند صاحب د خدمت لپاره بازار ماسوتان کړ او شیخ الهند صاحب له زیات من مانو ما بوله بسر کې مالش چاپی مې وله وکړه شیخ الهند صاحب ما د 15 منټه پسې چې وای پس کړ زه بلاړم خپم ما جو ستاسو خدمت کوم او کله بداسي چې په ګنټو بزنه لګیاو ما به خدمت کوم خوشاله وم ویما په دې باندې سوچ وکړ چې دا ولې ما د استاد کله نظر وای کنه ډیر سره ویما په دې نتیجه باندې زه ورسېدم چې کله ما او د سوي نو بیا ما د غږ نه کې 14 سوي او چې کله بغیر د 10 تلان شو نظر راتوي به بس کړو وی دا هغه نه پس په ما بیا او د سو کو التزام سره الله بړم وی بیا یو پیرم چرته راته دا زر نه دی ویل چې به بس کړو په ګنټو باندې لګیاو
او خدمت به مې شیخ الهند صاحب قلب دونه صافي نو په قلوب صافیو د امور خارجه اثر کی او د حدیث نه دلیل بل حدیث چې پیغمبر علیه السلام موږ ته ودرېد موږ ګډوډ شو رسول الله مبارک صحابه ته مخ مبارک راوړو او وی فرمایل ول تاسو او د سونه په صحیح طریقې سره نه کوي نظافت په صحیح طریقې سره نه ادا کوي چې زمانه موږ ګډوډ دا ولې هغه پیغمبر علیه السلام مخ ته ولاړ او ویروستو په قلوب صافیو د امور خارجه ترتب کی نو رسول الله ته اندازه ولګید چې صحابه ته دا اشکال یو مرادینو پیغمبر علیه السلام به ازاله وکړه عقیده کې خو بهرحال دا اشکالات راتله به صحابه ته ډېر کم و ځکه د رسول الله د سینې مبارک رڼا دونه زیاته وه چې داسې خړوالی وه د عقیدې په حوالې سره په صحابه نه راتله چې ځای کې عمل کې خو بلکل رسول الله مبارک چې کله دنیا نه پرده وفرمایله د صحابه دا شان صحابه هم دا کوشش کو چې څه قسمه فتنه په عقیده کې چې کوم نه روچته نشي لکه دا یو مثال دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې یو قوم د دې خبره نه انکار وکړ چې موږ حکومت له زکات نه ورکو بلکې دا وی چې موږ په خپل زکات راوړو په خپل ویش حکومت نه ورکو دا مطلق زکات نه انکار نه کړی ور انکار یې څنګه کړو چې حکومت نه ورکو دا وخت اسلامی حکومت حضرت ابوبکر صدیق او سره جهاد شروع عمر سے په سمجھ کې دا خبره نه راځي او منې کو ابوبکر صدیق په خپل موقف دونه کله شو قسم مې دی چې مخکې دی او مالولا او اسلامی حکومت له د اوخ په ورکو اوس هغه ورنه کې زو سره باغیم جهاد بیا علما دا وایي از مولانا سید احمد پالنپوری سے دارالعلوم دیوبند چې هغه بیا جنگ ونه شو دا غي مخکې غي توبه وباسره جنگ ونه شو د مسلمه کذاب فتنه روچته شو د نبوت چې ظالم د نبوت داوو حضرت ابوبکر صدیق سے یو لشکر جرار په بس تشکیل او زبردست جهاد اثر وشو 22,000 کسان د مردار شو سونه 22,000 کسان نو مسلمه کذاب ها غټه رامي دونه کسان بزان پسې کړي وو او هغه هم د غلام احمد قادیانی خبره کوله دا به نه چې پیغمبر علیه السلام دروژن دی بیا غم نبی دی خزمیه بیا غم نبی خزمیه څنګه غلام احمد قادیانی وي لائم کذاب ابوبکر صدیق سے وسره جهاد 22,000 کسان او 1200 پکې کبار صحابه شهیدان شو او په دې کې و صحابه هغه چې د قران بهترین قاریان ورغه دا د ختم نبوت په سلسله کې اول جنگ شو مقدس جنگ او د ختم نبوت دفاع شو لیکن هغه د فتنه پر نه خو ورسره صحابه هم د حال یو روایت کړی دی حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو کسو سبیغ ابن عسل لغنمو صاد با یا غین سبیغ ابن عسل عین سین لام هغه په مدینه کې خلکو ته وی الرحمن علی العرش استوى كيف استوى یرشد الله پاک وسنګ ناستی پارش نعوذ بالله مجس وزن کې تقسیم بیماری وس كيف استوى یو نه مې تاسو کو بل نه خلک به ګډوډ کو سلف او په متشابهاتو کې د بحث کول نه خلک منې کول ډېر سخته سره دا خبره ما خپل مزامینو کې لیکل ګجراوانه نو اوس زموږ مرګره دی پروفیسور اجازه احمد صاحب ډاکټر هغه صفات له کتاب لیکل دا کتاب فرسته تلې د ما په وګړو مقدمه د شپږاتو صفو کې پاره کې دا خبره ما لیکل ابو چاپ شي سره د سابق ابن عیسى دا خبره وکړه عمر څخه پته ولګي عمر رضی الله تعالی عنہ خپل شان خپل حیثیت او غرو بماذا تقول تسوي هغه خپل خبر را معاد کا وی الرحمن علی العرش استوى كيف استوى چې د استوا به څنګه کړي ناس ته څنګه په دې کې تقسیم بیماری عمر سے ورته ښا یو ورګه زرا د تخیم استوا کینه امیر المؤمنین هغه غلط نشوال ورته او اراجین را واغستو اراجین پیژنې کنه د کجورو دا وچه لختې چې دا سرونه لکه د غنو پشان او د بلیډ پشان تیرې تیرې وتی کجورو دا وچه لختې درې ګوټه ډېر وړه وچه وي او دا وکینه کړه سره خړېلو به سره ګل کړه
بدا سر له کولو کټ پټکی لري کټو پیلر کې لري او زره به درې بوګردانې په شورو ګلوزا او سره ولا داسې له لهان کو چې ویني دروانه شو او هغه په جواب کې سوي كف يا عمر بن الخطاب يا امير المؤمنين والله لقد خرج عن راسي كل باطل امیر المؤمنین ستاسو قسم وي بس کا زما د سر نه د هر باطل عقیده او باسل دا زموږ د بزرګانو عالم د اصلاح لپاره مفتی رحمت صاحب سوانه کې لیکلي دي سن کې مدرسه کې درس کوو د هغه مدرسې طالبان یو بالوانو کراټمنو هغه ډېر څنګه کله یو طالب وټکو کله بل یو ځل د پلاسو باندې دا کس ورای مفتی په خپلم کراټمن یو لکه طالبانو څنګه بس خبره انجل بنجل کو بجنګ مفتی صاحب راګیر کو داسې ضربه دربو گردانې په کوڅه سمې وټکل یو څور د پاسه خپل ګیره پر خو زمانه زبر کې جوړ شو نو د مونیانو دا والچی دم د اصلاح لپاره خر نو حضرت عمر صاحب وټک او بیا دا غینه پس عمر صاحب په مدینه کې پرې نه خو د جلاوت نه وځه د داخل کو قائد ګرځول کې نو پرې نه خو د بارے چې کوم دیونه دا د خبرې دلیل چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د عقیده په سلسله کې انتهایی تحفظ د مسلمانانو کړی پېښو علا کل حال دا څه قسمه فتنه چې کله راوچته شوي د صحابه او سختۍ سره علاج کو نیم تاویدل به سره همدا وجه ده چې د صحابه په وخت کې د فتنې ډېرې خال او کمې وي دا یوې مسلې باندې مختصر بحث شو او دویمه مسلې باندې بحث چې هغه د صحابه معیار حق دی اب ان شاء الله د هفته پر ورځ باندې وایو ها سبا مراد سبا به چټي خدمات طرف صحیح یکفي له واخله